یوې زنانه ته د حیض بیماری راغلی وي او د دې په وړاندې څوک د سجدي والا آیت د قرآن کریم ولولي نو آیا په دې باندې سجده لازمیږي که نه پې لازمیږي؟ یوه مسله دا ده. بله مسله دا ده چې د حیض په حالت کې دا قرآن لیکلی شي که نشي لیکلی. ګوره ټچ کولی خو نشي، راغستلی خو نشي، تلاوت په یاد هم نشي کولی، خو د قرآن د آیاتونو لیکل د حیض په حالت کې دا کولی شي که نشي کولی. بله مسله دا ده چې د حدیثو درس یا د حدیثو کتاب دا راغستی شي که نشي راغستی. او بله مسله دا ده چې دا زنانه د بیماری په ورځو کې آیات الکرسی یا اخیری صورتونه په نیت د دعا یا ذکر سره دا لوستلی شي که نشي لوستلی. او دغه شان چې د بیماره ده حیض ورته راغلی دی او دا یو کار شروع کوي نو په دغه ورځو کې دا د کار په شروع کې بسم الله ویلی شي که نشي ویلی، ځکه چې دا بسم الله چې ده نو دا هم د قرآن کریم څه ده حصه ده، نو دا بسم الله ویلی شي که نشي ویلی. دا څو ضروري مسلې به تاسو سره په دې ننني کلیپ کې نشر شي. ګوره اول مسله دا ده چې د حیض یا د نفاس په حالت کې زنانه په وړاندې چا آیت ته سجدي ولوستو نو ګوره آیت ته سجدي که دې پخپله وي او یا ستا په وړاندې چا ولوستو تا واورېدو نو سجده د باندې لازمیږي. خو چې کومه زنانه د حیض یا د نفاس په حالت کې ده او د هغې په وړاندې چا آیت ته سجدي ولوستو نو په دې باندې سجده را تلاوت نه واجب کېږي. دا ځان سره یاد ساتئ. که داسې ده چې د حیض یا د نفاس نه پاکي راغلی ده خو لا غسل یې نه دی کړی نو په دغه حالت کې که چا د آیت ولوستو نو بیا به په دې باندې ګوره سجده د تلاوت څه کېږي، دا به لازم کېږي. د دې مثال به بیا د جنوبي انسان په شانې لکه سړی د جنابت په حالت کې دی او د ده په وړاندې چا د سجدې آیت ولوستو نو په ده باندې سجده واجبېږي، نو دغه شان به بیا په دې زنانه باندې هم څه کېږي، دا به واجبېږي. بله مسله دا وه چې د حیض په حالت کې قرآن خو ټچ کولی نه شي، نه تلاوت په یادو کولی شي، نه قرآن کې، خو د حیض په حالت کې دا قرآن لیکلی شي که نشي لیکلی. نو قرآن لیکلی شي خو په شرط د دې چې په کومه پاڼه باندې په کوم پیج باندې دا قرآن لیکي او آیاتونه لیکي که نه نو هغه به ټچ کوي نه. نو دا خو ناممکنه وي چې لیکل کوي او پاڼه نه ټچ کېږي. نو که نه ټچ کېږي خو لیکلی شي، او که نه پاڼه ترې ټچ کېږي او په هغه پاڼه آیاتونه هم لیکي نو دا ورله بیا جایز نه دي. دغه شان د حیض په حالت کې د حدیثو درس کولی شي که نه نو د حدیثو درس بالکل کولی شي، خو د حدیثو کتاب ټچ کول فتاوی تارخانیه لیکي چې دا ورله مکروه دی او په دې باندې دارالعلوم دیوبند هم فتوا ورکړې ده چې کتاب دا ټچ کی دا ورله څه دي مکروه دي، د هغې د نیولو دپاره دې انتظام وکړي. بله دا ده چې د حیض په ورځو کې ده نو آیات الکرسي یا اخیری صورتونه په نیت د دعا او د ذکر سره دا لوستی شي که نه. لکه بعضې خلک سحر ماښام اخیری صورتونه وایي آیات الکرسي وایي، ماسخوتن چې وده کېږي نو آیات الکرسي وایي. نو په نیت د دعا او د ذکر اخیری صورتونه او آیات الکرسي د دې د لوستلو گنجایش شته، اجازت شته، خو په نیت د تلاوت به ګورې نه لولي، دا نیت به نه کوي چې دا د قرآن آیاتونه دی او زه دې تلاوت کوم، بیا ورله دا ناجایزه او ګناه ده. دغه شان زنانه یو کار شروع کوي او دا د بیماری په حالت کې ده نو دا دغه کار په شروع کولو کې بسم الله ویلی شي که نشي ویلی، ځکه بسم الله هم د قرآن کریم حصه ده. نو د هر کار په شروع کولو کې که زنانه د بیماری په حالت کې ده نو بسم الله باقاعده ویلی شي. دا خو په نیت د تلاوت نه وي، دا نیت خو نه کوي چې دا د قرآن آیت ته زه تلاوت کوم، بیا خو ورله ناجایز دي. او که صرف د برکت دپاره د یو کار د شروع د ذکر او د برکت دپاره په دغه نیت باندې لولي نو بسم الله باقاعده لوستلی شي. دا څو ضروري مسلې وې زما محترم ورونو، او زمونږ تقریبا نیم امت چې کوم دی زنانه هغه په کورونو کې دي. نو څه زنانه خو ډېرې موږ سره په دې پیج کې هم شته دی چې هغوی با پرده طریقې سره دا مسایل اوري او بیا د دې باقاعده تپوسونه هم کوي. څه خو به هغوی ته ورسي، هغوی به نورو زنانو ته ورسوي، خو تاسو چې کوم دی پخپله ستاسو فریضه جوړیږي چې تاسو یې پخپله زده کوئ او تاسو یې خپلو زنانو ته ورسوئ. جزاکم الله خیره، احسن الجزا.